ښوونځی ستاسې په کور کې. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپړ کې یم. نن ورځ د درس موضوع مو د 11 ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط غیر هوازي تنفس او د همدې تنفس اهمیت، همدارنګه د عام تنفس او د حجروي تنفس ترمنځ توپیر، همدارنګه د تنفس او د ضیایي ترکیب ترمنځ په دغو موضوعګانو باندې بحث کوو. له موږ سره پاتې شئ. که وخت و حجروي ویش او حجروي دوران باندې هم خبرې کوو. غیر هوازي تنفس یا ان اریوبیک ریسپایریشن، په تیرو درسونو کې موږ لوستي وو چې ریسپایریشن دا موږ سره په دوو ډولونو باندې و. یو ته مو هوازي ویلی و چې هغه تنفس ته ویل کېږي چې د اکسیجن په موجودیت کې عضوي مواد یا غذایي مواد تجزیه کوي او انرژي ترې ازادوي. او بل هم ویلی و چې غیر هوازي تنفس دی. په دغه تنفس کې عضوي مواد یا خوراکي مواد د اکسیجن څخه بغیر تجزیه کیږي او انرژي ترې څنګه کیږي؟ ازادیږي. یعنی دلته اکسیجن ته اړتیا نشته دی. غیر هوازي تنفس یا اناریوبیک ریسپایریشن ورته هم ویل کیږي. دغه ریسپایریشن ته یو بل نوم هم اخیستی شو موږ، هغې ته چې ویل کیږي فرمنټیشن یا تخمر ورته هم ویل کیږي. فرمنټیشن هم همداسې موږ تعریفوو چې د اکسیجن په نه موجودیت کې د غذایي موادو څخه د انرژۍ ازادېدل، دا چې دا فرمنټیشن دی. نو له دې کبله مونږ غیر هوازي تنفس یا اناریوبیک ریسپایریشن ته فرمنټیشن هم ویلی شو. په دې کې څه کېږي؟ دلته خو مونږ لوستي وو چې ګلوکوز څخه 28 مالیکول ټي پي انرژي لاسته راتلله. دلته کې څه کېږي؟ په دغه دلته کې که چېرته ګلوکوز مونږ راواخلو په غیر هوازي تنفس کې ګلوکوز، او دا اکسیجن په نه موجودیت کې دا کله تجزیه کېږي نو لومړی په چی باندې بدلیږي؟ په پایرویک اسید باندې بدلیږي. پایرویک اسید. تاسې پوهېږئ چې ګلوکوز څه شی دی؟ دا 6 کاربونه دی، خو پایرویک اسید موږ سره چې 3 کاربونه دی. یعنې تاسې د پایرویک اسید دغه 2 پایرویک اسید که چېرته بیرته دوباره یوځای کېږي چې جوړي؟ ګلوکوز جوړي. دغه 3 کاربونه دغه پایرویک اسید پورې موږ نشو ویلی چې دغه مرحله هوازي ده او که غیر هوازي ده. ځکه موږ په هوازي تنفس کې هم لوستي وو چې لومړی ګلوکوز په چی باندې بدلیږي؟ په پایرویک اسید باندې بدلیږي. خو د دې څه څخه وروسته موږ ته باید پته ولګېږي چې آیا دا غیر هوازي پروسه ده که هوازي پروسه ده. په پایرویک اسید کې څه کېږي؟ دلته کې که چېرته اکسیجن موجود نه وي نو دا 2 لارې اختیاروي. یا به د دې څخه ایتانول جوړیږي یا به د دې څخه لیکټیک اسید جوړیږي. که چېرته دغه پایرویک اسید په ایتانول باندې بدل شي، څه شي باندې؟ ایتانول باندې. په ایتانول باندې چې بدلیږي نو دلته کې د دې څخه یو کاربون چې کوم دی د کاربون ډای اکساید په شکل باندې ازادیږي. او کله چې آزاد شي نو ایتانول به موږ سره شي دا به 2 کاربون وي. یعنې تاسې ګورئ دا څه دی؟ CH3 CH2OH دی. دا چې دی ایتانول لاسته راځي. نو دغه مرحله که چېرته پایرویک اسید څخه ایتانول لاسته راغلل، دغې مرحلې ته چې ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي الکولیک فرمنټیشن. خو که چېرته پایرویک اسید څخه لیکټیک اسید لاسته راځي، یعنې دغه پایرویک اسید دی، په دې کې څه کېږي؟ پایرویک اسید موږ سره داسې شکل لري چې CH3 رابطه COO رابطه COOH. دا چې دی دا موږ سره یو پایرویک اسید دی. که چېرته په ځینې کتابونو کې تاسو سره مخامخ کېږي پایرویټ وي، پایرویټ کې بیا موږ دغه هایډروجن لرې کوو، دلته کې یو علامه ورکوو، بیا پایرویټ ورته ویل کېږي. خو پایرویک اسید چې کله په لیکټیک اسید باندې بدلیږي دلته کې څه کېږي؟ دلته یو NADH څنګه کېږي؟ مصرفېږي. یعنې NADH راځي په NAD باندې بدلیږي او بالاخره پایرویک اسید په چی باندې بدلیږي؟ په لیکټیک اسید باندې بدلیږي. لیکټیک اسید. خو د لیکټیک اسید فارمول کې څه دی؟ دلته کې یو هایډروجن څنګه کېږي؟ نسبي. نو دا داسې CH3 رابطه C بیا OH بیا رابطه COOH دی. دا چې دی دا موږ سره لیکټیک اسید لاسته راځي. خو د دې ځای څخه وروسته به موږ معلوموو که چېرته د پایرویک اسید څخه ایتانول یا لیکټیک اسید لاسته راغلی نو موږ وایو چې دا کومه مرحله ده؟ غیر هوازي مرحله ده.
خو که چیرته د پایرویک اسید څخه یعنی پایرویک اسید راغلل او په چی باندې بدل شو په اسیټایل کو ای باندې بدل شو په تیرو درسونو کې ملوستی که پایرویک اسید په اسیټایل کو ای باندې بدل شو نو موږ وایو چې دا کومه پروسه ده دا هوازی پروسه ده یعنی دلته کې اکسیجن مصرفي که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې که چیرې پایرویک اسید په اخره کې په ایتانول یا لیکټیک اسید باندې بدل شي دا کم ډول تنفس دی نو تاسو یو بېله ځنډه ورته وایئ چې دا غیر هوازی تنفس دی او که چیرته درته ووایي چې که پایرویک اسید په اسیټایل کوی باندې بدل شي دا کم ډول تنفس دی نو تاسو به ورته وایئ چې دا یو هوازی پروسه ده هوازی تنفس ځکه اسیټایل کوی موږ لوستی وو چې اسیټایل کوی لاسته راځي دا بیا کرب سایکل ته داخلیږي او په کرب سایکل کې هغه ټول دوران سرته رسي او بالاخره 38 مالیکول ټي پي ترې لاسته راځي خو دلته کې څه کېږي دلته به یا لیکټیک اسید جوړي یا به څه جوړي ایتانول جوړي دغه ایتانول او لیکټیک اسید جوړېدل دا څه کوي دا د ژوندیو موجوداتو پورې اړه لري که چیرته په بکټریا یا په حمیري مایع یا ایسټ کې دا مرحله سرته رسیږي بکټریا او ایسټ کې بکټیریا او ایسټ حمیري مایع ده که دغه دواړو کې ترسره کېږي نو موږ سره به څه لاسته راځي ایتانول به لاسته راځي یعنی دغه الکول به جوړیږي شراب به جوړیږي خو په پایرویک اسید نه چې لیکټیک اسید جوړیږي نو دا څنګه کېږي دا د ژوندیو موجودات یعنی د حیواناتو انسانانو په بدن کې دا لیکټیک اسید جوړیږي څه وخت کې جوړیږي کله چې انسان وغواړي چې زیات ایکسرسایز وکړي یعنی د خپل حد نه زیات ایکسرسایز کې مثال په ډول تاسې کلب ته ځئ په کلب کې باډي بلډینګ کوئ هغه زیات وزنونه جیګوئ د زیات وزن د جګېدلو په صورت کې زموږ عضلات زیات اکسیجن زیات انرژۍ ته ضرورت لري خو زړه نشي کولی چې په کافي اندازه باندې اکسیجن هلته ورسوي نو کله چې اکسیجن نه رسیږي خو دغه عضلات انرژۍ ته ضرورت لري باید انرژي ورته پیدا شي نو دوی څه کوي دغه ګلوکوز راخلي په پایرویک اسید بدلیږي او پایرویک اسید بیا په انریوبیک ریسپایریشن په واسطه باندې په لیکټیک اسید باندې بدلیږي او ورسره په څنګ کې د دغه ټولې پروسې کې موږ سره څه لاسته راځي 2 مالیکوله ای ټي پي لاسته راځي خو دلته موږ څومره ویلې وه دلته موږ ویلې چې موږ سره 38 مالیکوله ای ټي پي لاسته راغلی وه نو دغه 2 مالیکوله ای ټي پي دلته دی لاسته راوړي دغه لیکټیک اسید هم ورسره څنګه کېږي جوړیږي نو دا په انسانانو کې د زیات تمرین له وجې نه دغه لیکټیک اسید جوړیږي تاسې ګورئ یو څوک چې مثال تمرین وکړي نو یو څه وخت وروسته دغه بدن دردونه کوي مثال مازدیګر کې ایکسرسایز وکړي سبا ته وایي چې والله زه نشم پاڅېدلی دا ټول وجود مې در کوي وجه دا ده چې هلته په دا کې انریوبیک ریسپایریشن صورت نیولی دی لیکټیک اسید جوړ شوی دی دغه لیکټیک اسید د وجې نه دغه نرو انډینګ چې کوم دی یعنې دا د اعصابو اخرني نهایتونه چې دا تنبیه کېږي او د تنبیه په صورت کې هلته څه پیدا کېږي دردونه پیدا کېږي خو کله چې دغه لیکټیک اسید بیا د بدن څخه اطراح شي هغه دردونه بیرته خپل نارمل حالت ته راګرځي نو دا چې و دې ته ویل کېږي انریوبیک ریسپایریشن یا فرمنټیشن نو موږ داسې وو که دې پروسې ته موږ ګورو نو موږ سره فرمنټیشن په څو ډوله په 2 ډوله دغه لیکټیک اسید چې جوړ شو دغه فرمنټیشن ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي لیکټیک اسید فرمنټیشن نو موږ وایو چې فرمنټیشن موږ سره څو ډولونه لري 2 ډولونه لري یو یې الکولیک فرمنټیشن دی او بل یې څه دی لیکټیک اسید فرمنټیشن دی یعنی که چیرې د پایرویک اسید څخه ایتانول لاسته راغلل یا الکول لاسته راغلل دې ته څه ویل کېږي الکولیک فرمنټیشن وایي که چیرته د پایرویک اسید څخه لیکټیک اسید جوړ شول دې ته څه ویل کېږي لیکټیک اسید فرمنټیشن ویل کېږي راځو د غیر هوازی تنفس اهمیت ته دغه غیر هوازی تنفس چې صورت نیسي د اهمیت څه دی ګورئ غیر هوازی تنفس چې دی دا په 2 ځایونو کې موږ ته اهمیت لري موږ وایو چې که نباتاتو کې وګورو نباتات او بل طرف ته حیوانات په 2 بخشونو کې نباتاتو کې څه کېږي که د نباتاتو څخه موږ دغه ګلوکوز راواخلو ګلوکوز نباتات او دغه ګلوکوز د بکټریا په نتیجه کې په انریوبیک ریسپایریشن کې واقع شي نو بالاخره د دغه ګلوکوز څخه څه لاسته راځي الکول لاسته راځي که نه شراب دغه شراب څه دی دا شراب موږ سره څه لري دا نن سبا په تجارت کې څه کې زیات اهمیت لري په صنعت کې اهمیت لري تقریبا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې
یعنی هیڅ یو داسې هیواد نشته چې هلته کې الکول نه استعمالیږي. په هر هیواد کې خلک الکول څکي، که هغه اسلامي هیوادونه دي او که هغه غیر اسلامي هیوادونه. په ټولو هیوادونو کې دغه د الکول استعمالیږي او الکول ډرنکران شته دی. نو په صنعت کې څه کې زیات اهمیت لري. که چېرته حیوانات ته راشو نو موږ ویله که نه چې په حیواناتو په بدن کې څه ترې جوړېږي؟ لکټیک اسید جوړېږي که نه. او دغه لکټیک اسید څه شی دی؟ دا موږ سره په دې کې مرسته کوي چې د شیدو څخه د شیدو محصولات لاسته راوړو. ملک پروډکټ څه شی دی موږ سره؟ یعنی د شیدو محصولات چې د لکټیک اسید په نتیجه کې لاسته راځي، ملک پروډکټ هغه عبارت دی له یو چې دی چې دی پنیر دی، پنیر لاسته راځي. همدارنګه ترڅنګ مستې. نو تاسې ګورئ دغه دواړه هم څه کوي؟ دا موږ سره په صنعت کې مرسته کوي. یعنی په لنډ ډول داسې وایو چې غیر هوازي تنفس اهمیت دا دی چې دغه تنفس په صنعت کې زیاته برخه اخلي او په صنعت کې مرسته کوي. یو طرف ته الکول جوړیږي د غیر هوازي تنفس په نتیجه کې چې په ټوله نړۍ کې دا استعمالیږي. بل طرف ته ملک پروډکټ یا د شیدو تولیداتو لپاره لکټیک اسید استعمالیږي، په نتیجه کې پنیر او مستې لاسته راځي چې دا هم څه کوي؟ دا په تجارت کې زیات رول لري. نو په دې خاطر باندې په تجارت کې د غیر هوازي تنفس اهمیت مهم دی او موجود دی. ګرانو زده کوونکو، بله موضوع ده د سږو تنفس او د حجروي تنفس ترمنځ توپیر. تاسې ګوره یو د سږو تنفس دی چې د سږو په واسطه باندې ترسره کیږي، د سږو تنفس، او بل شی دی بل حجروي تنفس دی. په حجروي تنفس کې موږ ویلو چې یو یې هوازي دی او بل شی دی غیر هوازي دی. خو په دې تنفس کې څه کیږي؟ موږ وایو چې خوراکي مواد، خوراکي توکي دا څنګه کیږي؟ دا تجزیه کیږي او د تجزیې په نتیجه کې څه کیږي؟ انرژي جمع، اوبه جمع، کاربن ډای اکساید ترې ازادیږي. دغه شیان ترې ازادیږي. یعنې موږ سره په حجروي تنفس کې څه لاسته راځي؟ انرژي لاسته راغله، اوبه لاسته راغله او کاربن ډای اکساید لاسته راغی. خو په سږو تنفس کې موږ څه وایو؟ موږ وایو چې دا چې دا د غازونو تبادله ده، د غازونو تبادله ده. یعنی په دې کې څه کیږي؟ د سږو په واسطه د هوایي کڅوړې چې کوم دي الیولۍ دي، هلته کې د غازونو تبادله صورت نیسي، اکسیجن وینې ته ورکوي او دغه کاربن ډای اکساید چې دلته کې آزاد شوی دی، دغه کاربن ډای اکساید دا بهر محیط ته غورځوي. یعنې دلته څه کیږي؟ سږو ته اکسیجن داخلیږي، خو د سږو څخه یعنې د وینې څخه چې هلته کې کم کاربن ډای اکساید پروت دی، دغه کاربن ډای اکساید څنګه کیږي؟ د بدن څخه خارجوي. یعنې دلته د غازونو تبادله ده، اکسیجن سږو څخه وینې ته ځي او کاربن ډای اکساید د وینې څخه سږو ته راځي. نو په دې اساس باندې د دواړو ترمنځ فرق دا دی چې په حجروي تنفس کې انرژي جوړیږي خو د سږو په تنفس کې انرژي نه جوړیږي. په حجروي تنفس کې چې کوم دی د خوراکي توکو تجزیه صورت نیسي، خو د سږو په تنفس کې د خوراکي توکو تجزیه صورت نه نیسي. دا څه دی؟ دا دغه سږو تنفس او د حجروي تنفس ترمنځ توپیر دی. بل راځو د تنفس عمل او ضیایي ترکیب ته. یعنی چې تنفس یا ریسپایریشن او همدارنګه ضیایي ترکیب عملي دواړه یو له بل سره څه توپیر لري؟ موږ په میټابولیزم کې هم ویلي وو چې هلته مو په مثال کې وړاندې کړي وو چې تنفس چې کوم دی دا چې دی دا یو کټابولیزم دی. څه شی دی؟ کټابولیزم. او کټابولیزم موږ داسې تعریف کړی و چې هغه میټابولیزم ته ویل کېږي چې په هغې کې لوی مالیکولونه په کوچنیو مالیکولونو بدلېږي. یا موږ داسې وایو چې یو تخریبي تعامل څخه عبارت دی. مطلب دا چې تنفس موږ سره چې دی دا تخریبي تعامل دی. خو له بل طرفه فوټوسینتیزس موږ په انابولیزم کې مثال ورکړی چې فوټوسینتیزس یا ضیایي ترکیب چې کوم دی دا چې دی دا یو انابولیزم دی. او انابولیزم څه ته ویل کېږي؟ ترکیبي تعامل ته ویل کېږي. دلته څه کېږي؟ ګورئ که چېرته موږ ګلوکوز واخلو، ګلوکوز، نو دلته اکسیجن ورسره یوځای کېږي. یعنې د اکسیجن په نتیجه کې دا په چی باندې بدلېږي؟ دا په اوبه، کاربن ډای اکساید او همدارنګه ترڅنګ یې څه لاسته راځي؟ انرژي لاسته راځي. ګورئ اوبه، کاربن ډای اکساید دا چې دي دا کوچني توکي دي او دا چې دا یو غټ مالیکول دی. دا غټ مالیکول په کوچنیو مالیکولونو باندې څنګه کو تجزیه کو؟ دا چې دی یو کټابولیزم، یو تخریبي تعامل دی. خو دلته موږ څه وایو؟ موږ وایو چې په ضیایي ترکیب کې اوبه جمع کاربن ډای اکساید راغستل کېږي د لمر د رڼا په موجودیت کې. څه شي په موجودیت کې؟ لمر رڼا په موجودیت کې. او ځای د دې لپاره چې دی کلوروفیل دی. نو دا بیرته په چی بدلېږي؟ په C6H12O6 چې دا چې دا ګلوکوز دی.
نو ګورئ کوچني مالیکولونه یعنې کاربن ډای اکساید او اوبه چې د ضیعي ترکیب لپاره خام مواد دي دا بیرته دوباره په چی باندې بدل شو په ګلوکوز یعنې په غټ مالیکول باندې کوچني مالیکول نه یو ځای شو غټ مالیکول لاسته راغی نو موږ ویو چې فوټوسنتیز یا ضیعي ترکیب یو تعمیري پروسه ده او تنفس یو تخریبي پروسه ده یعنې دواړو ترمنځ دغه غټ فرق دی صرف دومره یادولی شئ چې تنفس تخریبي پروسه ده او فوټوسنتیز تعمیري پروسه ده ګرانو زده کوونکو راځو پنځم فصل ته په پنځم فصل کې موږ حجروي ویش او حجروي دوران باندې بحث کوو لکه ستاسې په کتاب کې څنګه لومړی موضوع حجروي ویش دی لومړی حجروي ویش باندې خبرې کوو حجروي ویش یا سیل ډیویژن چې ورته ویل کېږي سیل ډیویژن د سیل ډیویژن تعریف په دې ډوله دی موږ ویو چې هغه پروسې څخه عبارت ده چې مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کېږي مطلب دا که چېرته یو مورنۍ حجره وي نو دغه حجره د ویش په نتیجه کې په دوه نورو حجرو باندې ویشل کېږي چې هغې ته شی ویل کېږي لورنۍ حجرې ورته ویل کېږي نو د مورنۍ حجرې څخه د لورنیو حجرو لاسته راتلل چې دغه شی ته ویل کېږي حجروي ویش یا سیل ډیویژن د سیل ډیویژن په هکله لومړی په 1815 میلادي کال کې یو عالم چې هغه د ویرشو په نوم یادېږي د نظریه ورکړه چې حجره په هغه وخت کې ویش کوي چې کله ځینې پړاوونه سرته ورسوي او کله چې دغه بلوغت دورې ته حجره ورسیږي وروسته د هغې څخه په ویش باندې شروع کوي او دغه حجرې څخه نورې نوې حجرې لاسته راځي نو دا د ویرشو لومړي ځل لپاره دا عملیه ورکړې وه سیل ډیویژن یا حجروي ویش چې کوم دی دا موږ سره په دوه ډوله باندې دی یا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی یو ته چې کوم دی ایمایټوزس وایي ایمایټوزس یا مستقیم ویش مستقیم ویش موږ داسې ویو چې هغه ویش څخه عبارت دی چې په دې کې حجره پیچلي پړاوونه نه طی کوي بلکې حجره خپل شکل ته تغییر ورکوي یعنې شکل یې اوږدېږي بالاخره په منځنۍ برخه کې ژوروالی پیدا کېږي او یوه حجره په دوو نورو حجرو باندې ویشل کېږي مثال په ډول که دا یو حجره نو دا حجره څه کوي په دې ویش کې دا لومړی خپل شکل اوږدوي دا حجره داسې اوږدېږي کله چې اوږده شي نو وروسته د اوږدوالي څخه په دغه منځنۍ برخه کې څه کېږي دغه ژوروالی پیدا کېږي او کله چې دغه ژوروالی داسې پیدا شي نو د یوې برخې ژوروالی د بلې برخې سره یو ځای کېږي او بالاخره دا حجره څنګه کېږي په دوو نورو حجرو باندې ویشل کېږي چې دې ته ویل کېږي مستقیم ویش یا ایمایټوزس مستقیم ویش دا په یو حجروي حیواناتو کې صورت نیسي کومو حیواناتو کې یو حجروي لکه امیب یا ترڅنګ چې کوم دی پرامیشیم او دارنګه په انسانانو کې په کارټیلیج کې صورت نیسي کارټیلیج څه ته ویل کېږي کارټیلیج عضروف یا کرپندوکي ته ویل کېږي په عضروف یا کرپندوکي کې پرامیشیم امیبیا او داسې نور یو حجروي حیواناتو کې دغه ایمایټوزس ویش صورت نیسي بل ډول چې کوم دی هغه مایټوزس دی او مایټوزس چې کوم دی دا هغه ویش دی چې په دې کې حجره لومړی پیچلي پړاوونه طی کوي وروسته له هغې څخه د یوې حجرې څخه نورې حجرې لاسته راځي نو دغه ویش چې کوم دی دا بیا په خپله په دوو ډولونو باندې ویشل شوی دی یو ته په خپله باندې مایټوزس وایي او بل چې کوم دی میاسس دی مایټوزس دا په جسمي حجراتو کې صورت نیسي کوم حجراتو کې جسمي او میاسس چې کوم دی دا په جنسي حجراتو کې صورت نیسي ګورئ په یاد لرئ چې فقاریه حیوانات د دوی بدن له دوه ډوله حجراتو څخه جوړ شوی دی یو چې کوم دی یوې جسمي حجرات دي جسمي او جسمي حجرات هغه حجرات دي چې په خپل جوړښت کې دوه سیټه کروموزوم لري یعنې کروموزومونو شمېر یې 2 ان دی چې 2 ان مساوي د څو سره دی 4 سره بل چې دی جنسي حجرات لري جنسي حجرات چې کوم دي دې کې د کروموزومونو یو سیټ کروموزومونه موجود وي او دغه یو سیټ مساوي دی د څو سره دا د درشتو سره مساوي دی یعنې په دې کې د کروموزومونو شمېر نیمایي دی نو تاسې اوس دلته وګورئ په مایټوزس کې به داسې حجرات لاسته راځي چې هغه حجرات په څه ولري هغه حجرات په خپله باندې 2 ان وي یعنې یو 2 ان حجرې څخه که چېرته دا 2 ان حجره وي دې څخه به داسې حجرات لاسته راځي چې دواړه 2 ان وي یعنې دا 4 کروموزومونه لري دا به هم 4 او دا به هم 4 نو دې ته چې ویل کېږي دې ته کمپلیټ ډیویژن یا مکمل ویش هم ورته ویل کېږي چې د یوې مکملې حجرې څخه 2 مکملې حجرې لاسته راځي په میاسس کې څه وي په میاسس کې به د مورنۍ حجرې څخه چې په دې کې مورنۍ حجره چې ده 2 ان ده 4 ده
خو دې څخه به داسې حجرات لاسته راځي چې یوه به هم یو ان یو بله به هم یو ان وي، یعنې دلته به هم د کروموزومونو شمېر دېرش وي، دلته به هم د کروموزومونو شمېر دېرش وي، چې دې ته تنقیصي ویش یا انکمپلیټ ډیویژن هم ورته ویل کېږي. نو ځکه د دواړو ترمنځ فرق دا دی چې په میاسس کې داسې حجرات لاسته راځي چې په هغې کې د کروموزومونو شمېر دېرش وي، خو په مایټوزس کې د چې کوم حجرات لاسته راځي په هغې کې د کروموزومونو شمېر شپږ څلوېښت وي، یعنې دلته دوه ان یا دوه سیټه کروموزومونه لري، او په میاسس کې چې کوم حجرات لاسته راځي هغه یو سیټ کروموزومونه لري. ګرانو زده کوونکو راځو حجروي دوران ته. کله چې حجره ویشل کېږي یعنې د یوې حجرې څخه دوه نوې حجرې لاسته راځي، یعنې د مورنۍ حجرې څخه لورنۍ حجرې لاسته راځي، نو په دغه وخت کې دغه حجره کې چې کوم تغییرات رامنځته کېږي دا د یو دوران په شکل باندې وي. لومړی چې کوم دی حجره څنګه کېږي، بلوغ ته رسیږي، پخیږي، میچور کېږي، بیا د هغې نه وروسته پکې ویش صورت نیسي او بالاخره په آخر کې په دوو حجرو باندې څنګه کې ویشل کېږي چې دا د یو سرکل په شکل باندې دغه صورت نیسي او دې ته چې ویل کېږي حجروي دوران ورته ویل کېږي. نو دغه حجروي دوران مونږ په دوو بخشونو باندې ویشو. سیل سایکل چې کوم دی دا موږ سره په خپله په دوو پړاوونو کې صورت نیسي. یو ته انټرفیس پړاو وي، انټرفیس، او بلې چې کوم دی هغه ام فیز دی. ام فیز، ام فیز څه ته ویل کېږي؟ ام معنا ملټیپلیکیشن فیز. ملټیپلیکیشن څه ته ویل کېږي؟ په دې پړاو کې حجره ویش کې. انټرفیس څه دی؟ دا یو ډېره فعاله پروسه ده. په دې کې څه کېږي؟ حجره پریپیریشن کوي. حجره څنګه کېږي؟ تیاریږي د څه دپاره؟ د ویش لپاره. یعنې داسې وایو چې انټرفیس هغه پړاو دی چې په انټرفیس کې حجره د ویش لپاره ځان آماده کوي. په ام فیز کې څه کېږي؟ په ام فیز کې حجره ویش کوي. کله چې حجره ویش وکړي نو په نتیجه کې بس څه وشي؟ دوه لورنۍ حجرې به لاسته راځي. د مورنۍ حجرات څخه لورنۍ حجرې لاسته راځي. انټرفیس په خپله باندې بیا څه لري؟ بیا درې پړاوونه لري. یو ته چې کوم دی G1 فیز وی، G1، بل ته اس فیز وی، او بل ته G2 فیز وی. په ام فیز کې سي ام فیز بیا په خپله بیا په دوو پړاوونو باندې ویشل شوی دی. یو ته چې کوم دی کیریو کاینیسس وی، کیریو کاینیسس، او بل ته ویل کېږي سایټو کاینیسس. کیریو په معنا هسته، کاینیسس په معنا د ویش، یعنې دلته څه صورت نیسي؟ د هستې ویش. لومړی هسته ویشل کېږي. سایټو کاینیسس د سایتوپلازم ویش، دلته سایتوپلازم ویشل کېږي. کیریو کاینیسس ترسره کېږي په دې کې څلور پړاوونه صورت نیسي. یو ته ویل کېږي پروفیز، بل ته ویل کېږي میټافیز، بل ته ویل کېږي انافیز، او بل ته ویل کېږي ټیلوفیز. د دې ټولو لپاره تاسو شارټکټ داسې یادولی شئ پی ام ای ټي چې غلط نه شئ. پروفیز لومړی ترسره کېږي، میټافیز دوهم ترسره کېږي، انافیز ورپسې او ټیلوفیز تر ټولو اخري پروسه ده. یعنې پی ام ای ټي نه مطلب دا چې پروفیز، میټافیز، انافیز او ټیلوفیز څخه عبارت دی. کله چې هستوي ویش صورت ونیسي، ټیلوفیز پای ته ورسیږي، بیا ورپسې څه ویش کوي؟ سایټوپلازم ویش کوي. سایټوپلازم ویش هماغه شان دی چې د حجروي غشا په مرکزي برخه کې ژوروالی پیدا کېږي او بالاخره حجره په دوو برخو باندې څنګه کېږي؟ ویشل کېږي. نو لومړی موږ انټرفیز لرو چې په انټرفیز کې په G1 کې څه کېږي، په اس کې څه کېږي، په G2 کې څه کېږي. هغې نه وروسته بیا موږ ام فیز ته راځو. ام فیز کې به کیریوکاینیسس وایو، کیریوکاینیسس کې به مایټوزس لولو، په مایټوزس کې بیا چې دی پروفیز، میټافیز، انافیز، ټیلوفیز، ورپسې به بیا سایټوکاینیسس ته راځو. که چېرته موږ حجروي ویش ته راشو او دغه سیل سایکل پکې وګورو، نو سیل سایکل که چېرته موږ داسې رسم کو نو دا یو سیل سایکل موږ داسې ښیو په دې شکل باندې. ګرانو زده کوونکو لومړی حجره دغې برخې ته راځي. کله چې دغې برخې ته راغله نو دې ځای نه ویش شروع کېږي. بالاخره دا څنګه کوي؟ داسې پړاو ترسره کوي، زی او بالاخره په دغه برخه باندې څنګه کېږي؟ بیرته ودرېږي. تر دغه ځای پورې، تر دې ځای پورې دغه ټولې پروسې ته چې ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي انټرفیز. دغه ټوله پروسه چې ده انټرفیز ده. خو په دې انټرفیز کې موږ ویلو که نه چې انټرفیز درې برخې لري. دغه برخې ته چې ویل کېږي؟ دی G1 شو، دی اس شو،
دا چې شو G2 شو او دغه دغه برخه چې کوم ده دا بیا چې دا موږ سره بیا M فیز دی دا چې شو د M فیز شو M فیز په M فیز کې بیا موږ دغه څلور شیان لرو پروفیز میټافیز انافیز او ټیلوفیز یعنی که چېرته موږ دا په دې کې داسې رسم کوو یو یې پروفیز شو بل چې دی میټافیز شو بل یې انافیز شو بل ټیلوفیز پروفیز میټافیز انافیز او ټیلوفیز او بالاخره چې دغه ځای ته ویش راورسیږي نو دغه حجره چې دې ځای نه شروع شوي او تر دغه ځای پورې راځي نو دا په شي باندې ویشل شي دوه حجرې به ترې لاسته راشي بالاخره به دوه حجرې څنګه شي تولید شي اوس راځو دلته په G1 کې څه ترسره کېږي په S کې څه G2 کې څه چې بیا دغه ځای ته حجره راورسیږي او بالاخره حجروي ویش صورت ونیسي G1 فیز چې کوم دی په G1 فیز کې حجره څه کوي لومړی تغییر چې په G1 فیز کې رامنځته کېږي هغه چې دی موږ وایو چې په دې فیز کې حجره د S فیز لپاره څنګه کېږي آماده کېږي او په S فیز کې بیا DNA ریپلیکیشن یا DNA دوه چنده کېده صورت نیسي نو لومړی خبره چې دلته کېږي په G1 کې هغه موږ سره چې پروټین جوړېدل یا پروټین سینتیزس پروټین سینتیزس به څنګه شي ډیر شي دلته به چې جوړېږي پروټین دغه پروټینونه چې دلته جوړېږي دا حقیقت کې چې دی دا انزیمونه دي او دا کوم انزیمونه دي هغه انزیمونه دي چې د DNA د ریپلیکیشن لپاره اړین دي یعنی په DNA ریپلیکیشن کې 9 انزیمونه چې موږ په 12 ټولګي کې په تفصیل سره لوستي دي چې دغه 9 انزیمونه د DNA په ریپلیکیشن کې برخه اخلي نو د پروټین سینتیز دپاره دویمه مهمه خبره چې ده باید RNA موجود وي که نه نو دلته دویم څه کېږي RNA سینتیزي صورت نیسي RNA جوړېږي درې واړه RNA مسنجر RNA ټرانسفر RNA رایبوزومل RNA درې واړه جوړېږي دریم خبره چې ده دریم چې ده ATP سینتیزي صورت نیسي ATP سینتیز معنا ترکیب یا جوړېدل په زیات اندازه باندې ATP ځکه د دغه پروسس لپاره انرژۍ ته ضرورت دی او څلورم څه کېږي څلورم موږ داسې وایو چې د DNA لپاره خام مواد هم ضروري دی او خام مواد د DNA لپاره چې دی موږ یو 5 کاربونه قند دی همدارنګه چې دی فاسفیټ دی ترڅنګ یې نایتروجني کلویګانې دي نو دې ته موږ خام مواد یا را میټیریلز وایي د دې جوړېدل هم باید څه شی دلته په G1 کې صورت ونیسي تر څو S فیز لپاره دغه مواد آماده وي نو موږ وایو چې دی را میټیریل سینتیسز را میټیریل سینتیسز په را میټیریل کې چې راځي فاسفیټ نایتروجني کلویګان یا N بیسز چې ورته ویل کېږي او همدارنګه ترڅنګ شوګر یا پینټوز 15 کاربونه قند دی دا څنګه دی دا د دې لپاره موجود دي خو دغه کارونه چې ترسره کېږي یا حجره به خپل سایز غټوي که نه شکل به غټېږي جسامت پې غټېږي نو موږ پنځمه خبره دا کوو چې په G1 کې پنځم څه شی صورت نیسي د حجرې سایز یا جسامت څنګه کېږي غټېږي نو کله چې دغه 15 کارونه سرته ورسېدل بیا د دې څخه وروسته دا حجره کوم پړاو ته داخلېږي S پړاو ته داخلېږي نو دا چې دا ټول چې دا G1 یعنی په G1 کې دغه کارونه ترسره کېږي په S کې څه کېږي که S ته راشو S فیز کې S فیز کې څه کېږي موږ ویلو که نه چې دغه G1 د S لپاره حجره آماده کوي او S فیز کې چې کېږي لومړی DNA ریپلیکیشن کېږي یعنی د DNA دوه چنده کېدل DNA ریپلیکیشن دویم کار څه شی کېږي د DNA ریپلیکیشن څخه وروسته سنټریول ډیویژن یا د سنټریول ویشل سنټریول یوازې په حیواني نباتاتو کې موجود دی او په حیواناتو کې که چېرته دغه ویش صورت نشي نو دغه سنټریول به څنګه کېږي تجزیه کېږي او درېیمه خبره چې دلته هغه د هسټون پروټین جوړېدل دي دلته هسټون پروټین هم جوړېږي ځینې کتابونه وایي چې نه دغه هسټون پروټین چې کوم دی دا چېرته جوړېږي دا په G1 کې جوړېږي او ځینې زیاتره کتابونه وایي چې پیس کې جوړېږي د دوی دواړو خبره صحیح ده ځکه G1 کې که جوړېږي نو موږ وایو چې دغه یوکاریوت حیوانات چې کوم دي یا ژوندي موجودات په دوه ډوله یو لو یوکاریوت دي یو های یوکاریوت دي په لو یوکاریوت کې چې کوم هسټون پروټین دی هغه په G1 فیز کې جوړېږي او په های یوکاریوت کې په څه کې جوړېږي په S فیز کې لکه په انسانانو کې په نورو حیواناتو کې نو ځکه د دواړو تر منځ هسټون پروټین بیا وروسته د نیوکلیوزیوم په جوړښت کې برخه اخلي او نیوکلیوزیومونه سره یو ځای کېږي بالاخره څه شی جوړوي DNA جوړوي دا DNA مالیکول یو ځای کېږي کروموزوم جوړوي که نه هغه موږ په 12 صنف کې په تفصیل سره لوستي دي چې هسټون کم ډول پروټین دی او کم وظیفه سرته رسوي کله چې دغه کارونه سرته ورسېدل نو G2 فیز شروع کېږي په G2 کې څه کېږي
G2 फेज کې G2 फेज کې لومړی خبره څه شي کېږي G2 फेज کې لومړی پروټین جوړېدل صورت نیسي پروټین ساینتیزس پروټین ساینتیزس خاص ډول دلته کې ټیبیولین پروټین جوړیږي او دغه ټیبیولین پروټین وظیفه دا ده چې دا د سپینډل فایبل فارمیشن کې برخه اخلي د پروټین جوړېدل لپاره آر ان اے ساینتیزس ته ضرورت دی نو آر ان اے هم څنګه کیږي جوړیږي او همدارنګه دریم چې کوم دی چې د ای ټي پي ساینتیزس دی ای ټي پي زیات جوړیږي ځکه ای ټي پي وظیفه دا ده چې دا په میټافیز کې باید کروموزومونه د مرکزي برخې څخه یعنی اکواټوریل پلیټ څخه قطبونو ته انتقال کوي او د هر کروموزوم د انتقال لپاره 10 مالیکول ای ټي پي ته ضرورت دی دلته کې په زیات اندازه باندې ای ټي پي هم جوړیږي کله چې G2 فیز پوره شي بیا حجره ام فیز ته داخليږي په ام فیز کې پروفیز میټافیز انافیز او ټیلوفیز صورت نیسي او بالاخره حجره څنګه کې په 2 نو حجرو باندې ویشل کیږي ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې درس تر بیا چې یوې بلې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لایزال رب سپارم هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ د الله په امان